نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او كما قال الله تبارك وتعالى. دوستانو مونږه د سورې فاتحې نامې شروع کړې وي او یو څو نامې اغستې وي چې سورې فاتحې ته کمې کمې نامې دي. نو سورې فاتحې ته یو نوم سورة الدعا هم وي، یعنی مطلب دا دی چې دا سورې فاتحه دا دعا ده. دعا څنګه ده چې ته کله دعا غواړې د الله رب العزت نه، نو اول د الله ذات بیانوه، بیا د هغه صفات بیانوه، بیا د هغه بندګي، بیا د نبی علیه السلام په آخر کې درود شریف وایه، نو دا دعا به دې ضرور قبلیږي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي چې کومه دعا د الله رب العزت د ذات او صفاتو نه شروع شي او زما په درود په اختتام باندې ختم شي، اختتام زما په درود باندې شو، نو هغه دعا به ضرور قبلیږي، هغه به بې ځایه نه ځي. نو دې ته ځکه دعا ویلی کېږي. به هر حال قاضي بیضاوي رحمت الله علیه 14 نومونه ذکر کړي دي د سورې فاتحې. سورې فاتحه هم ورته وي، سورة الابتدا هم ورته وي، سورة الکنز هم ورته وي، سورة الشفا هم ورته وي، سورة الدعا هم ورته وي، دغه رنګې نورې ډېرې نامې دي هغې راغستې دي. به هر حال نو الحمدلله رب العالمین، الحمد معنی ده ټول ثنا صفتونه لله الله رب العزت دپاره دي. د دې صحیح معنی څه ده؟ شمې په حاشیه کې ذکر کړې ده زاهد عزیز خیل صاحب او عبید الله صاحب. کل حمد من الازل الى الابد مختص بالله تعالی. هر حمد یعنی هر فرد حمد کاغه دنیا ته راغلی وي او که نه که بالفعل وي او که بالقوه به دنیا ته راځي، خو چې د هغه هر هغه شیز چې د هغې تخلیق په کېږي د هغه حمد د ازل نه واله تر ابده پورې مختص بالله تعالی، دا د الله رب العزت سره خاص دی او ثابت دی. نو الحمدلله ګوره په دویم نمبر کې الله رب العزت خپل صفات ذکر کوي. اے الرحمن الرحیم، عام مهربان دی، خاص مهربان دی، مالک یوم الدین، د قیامت د ورځې مالک دی. ګوره صفات ذکر کوي. نو یو خبره دا ده چې د سورې فاتحه د ټول قرآن خلاصه ده او سورې فاتحه د انسان د زندګۍ دپاره نچوړ او خلاصه ده. یو نکته دا ده چې دا د ټول قرآن خلاصه ده او بله نکته دا ده چې انسان د ټولې زندګۍ خلاصه ده. نو د قرآن خلاصه څنګه ده؟ قرآن اصل بنیادی چې مشتمل دی په 4 شیزونو باندې. 4 شیزونه څه شی دی؟ ذات د باری تعالی، یعنی په قرآن کې دا دی چې تاسو الله باندې ایمان وروړئ او ذات د الله وپېژنئ. نو الله رب العزت بسم الله په شروع کې وروړئ، اشاره وکړه ذات طرف ته چې ته هر کار کې زما په نوم باندې به شروع کې، زما د ذات نه به شروع کې، چې هر کار کې هر څه کې چرته روانې چرته ځې سفر کې، نو زما ذات باندې به د عقیده وي او غیر الله به پکې شریک نه وي، زما ذات په یادې. نو که توس یو کار کې شروع دی کو
بسم الله دې پې ویله، د الله نوم دې پې واخیستو، دغه کار دې اختتام ته ورسېدو، هم به په خیر رسېږي، ځکه کل امر ذی بال لم یبدأ فی بسم الله تعالی فابتر وقتها کنه، دا کار به دې هم اختتام ته رسېږي. او بله نکته پکې دا ده چې دا ټول کار به ستا په عبادت کې الله رب العزت ولیکي. لکه نبی علیه السلام فرمایي نو چې په بسم الله سره شروع شي هغه مقصد ته رسېږي. لکه نبی علیه السلام فرمایي یو سړی یو کار کوي، دنیاوي کار کوي، خو نیت تې پکې د الله د رضا وکړي، د الله د بړایۍ سوچ دې پکې وکړي، د الله د نوم سوچ دې پکې وکړي. دا کار د په بل غرض دپاره هم کړی وي، ټول به په عبادت کې ولیکلی شي. نو اول ذات د باری تعالی دی، ځکه بسم الله. په دویم نمبر کې صفات د باری تعالی دی. نو قرآن چې اول راغلی دې مقصد دپاره چې دهریانو باندې رد راشي، مشرکانو باندې راشي، لات او عزات او منات او دغه بوتان پرېږدي، صرف په الله باندې ایمان وروړئ. قرآن دې مقصد دپاره راغلی دی چې عقیده ایمان به صرف په چا باندې؟ په الله باندې. دویم دا چې بیا به ته صفات د الله پیژنې، د الله صفات، دا خو ذکر د تخصیص دی، مراد تینا تعمیم دی. دلته کې صفات جمالیه، صفات کمالیه هم مراد دي، که صفات ثبوتیه دي، که صفات سلبیه دي، دا ټول صفات مراد دي. ټول دلته مراد دي. نو دویم نمبر کې صفات، په دریم نمبر کې بندگی کول، یعنی چې کله تا ایمان وروړو، صفات د الله رب العزت بیان کو، نو دریم نمبر کې به بیا ته څه کې د الله رب العزت بندگی به کې کنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دلته نه بندگی سٹارټ شوه چې د الله رب العزت په بندگی کې عبادت پکې. ګوره دلته کې عبادت عام دی، عبادت مستمل کېږي، روجې ته، زکات ته، حج ته، دې ټولو ته عبادت. څومره عبادتونه دي، څومره د الله رب العزت بندگی کولی، هغه ټول په دې کې شامل شو، که خیرات دی، صدقه ده، هر څه دي. نو بندگی کول. څلورم نمبر کې د قرآن مقصد څه شی دی؟ د انسان ازمایش دی، د دې امتحان اخیستل دي. که کامیاب شو چرته به ځي؟ جنت ته به ځي، او که ناکام شوي جهنم ته به ځي. الله دې مونږ وساتي. نو یو انسان چې په دنیا کې کامیاب شي او آخرت ته لاړ شي، ورته په ښي لاس باندې عملنامه میلو شي، جنت ته به ځي که نه. نو صراط الذین انعمت علیهم، وګوره د کامیاب خلکو لاره چې هغوی کامیاب دي، خو چېرته لاړه؟ جنت ته لاړه، د الله رضا ورته میلو شه. صحابه او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ګوره مراد د یهودیانو نصرانیان دي، خو دلته کې تخصیص د یهودیانو نصرانیانو دی، خو مراد ته عام واخله. که قوم عاد دی، که قوم ثمود و، که فرعون و، که شداد لښکر و، که شداد و، څومره قومونه تیر شوي دي چې څومره خلک بې ایمانه وي چې ایمان نه وي وروړي، دغه ټول جهنم کې د هغې ځای دی چې بې ایمانه دنیا نه لاړه. واضحه خبره ده. نو څلور خبرې شوې، ذات د باري تعالی، صفات د باري تعالی، او بندگی کول، او بیا امتحان کې کامیابېدل او ناکامي. نو دا څلور خبرې دي، د قرآن مقصد دی، او دا څلور خبرې په سورې فاتحه کې موجود دي. نو لہذا د قرآن ټوله خلاصه په څه کې راجمع ده؟ په سورې فاتحه کې. او د انسان د زندګۍ دپاره څه شی دي؟ خلاصه ده. بله نکته دا ده، خلاصه دا رنګې ده چې انسان دنیا ته راشي، صحیح شو، د نشته شو، نو تخلیق حقیقي چا کړی دی؟ الله رب العزت د کړی دی. مور او پلار خو مجازي تخلیق دی، ځکه دا نطفه او دا عرص دا په انتها ته رسېدل، او بیا انسان پیدا کېدل، او بیا د مور د ګېډې نه راوتل دنیا ته. نو ګوره چې دنیا ته راغی، اول دا ماشوم چې وشي نو د ده عقیده په ذات د بری تعالی باندې کا، د ده عقیده شفاف کا، بالکل صفا کا. مونږ راشو اول ماشوم ته اذان وکړو، اقامت وکړو، الله اکبر من کل شیء، الله د هر شي نه لوی دی.
مونږ ورته دا خبر په دې غوږ کې ور واچولو ګوره چې الله باندې ستا ایمان دی ته مسلمان یې. نو ګوره دنیا ته چې تر راشي اول مقصد ایمان په الله باندې، دویم بیا ته به د هغه صفات پیژنې. په دنیا کې به د هغه صفات بیانې. مطلب دا دی یو کار دی وشو، یو نعمت الله درکو، الحمدلله، شکر الحمدلله، په هر حالت کې الحمدلله وایه، شکر وباسه. دا شکر هم دی او دا حمد هم دی. دریم نمبر کې به ته ګوره عبادت کې ایمان دی روړی دی، منځ به کې، روژه به نیسي، کمالدار زکات پور کې، کمالدار حج به کې، دغه ټول کارونه به کې که نه کې. او څلورم نمبر کې به نو تا ته به خامخه په دنیا نه لاړ شي. نو خلاصه کامیابي ستا څه شی دی؟ دلته امتحان دی او خلاصه او کامیابي ستا جنت دی او ناکامي ستا جهنم دی. نو د انسان زندگی په دې کې راجمه ده. خلاصه دا ده لکه انسان د زندگی مثال په قرآن کې الله رب العزت ورکوي، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب وله وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. الله رب العزت وی چې پوهه شه، ځان په خبره پوه کا. اعرفو نه دی ویلی چې وپېژنه، اعلمو ځان پوه کا، ځان ښه پوه کو، د زړه ته دا خبره کوز کا چې د دنیا زندگی لوبې ټوکې دی او ګپ شپ دی، دې کې مقصد نشته، څه مقصد یې نشته دی، کامیابي پکې نشته دی. مقصد یې هله دی چې کله ته پکې آخرت دپاره ځای جوړوې. که آخرت دپاره تیاري نه کړې او ځای نه جوړوې بې مقصده دی. نو د دنیا مثال په دې آیات کې ورکوي، نور آیتونه کې په مثال د غنمو دی. د غنمو یو دانه دې راواغسته او ځمکې ته دې ورلړه کړه، څه شو هغه را زرغون شو، ها او غټه شو او بیا وچه شو، ترېشل شو، ختم شو، لاړ. تاسې دا زندگی به د انسان ختم شي، لاړ به شي قبر کې، نام و نشان به ختم شي. دغه د انسان زندگی ده، دا د انسان د خلاصه ده. نو مقصد دا دی چې انسان خپل زندگی د قرآن لاندې تیره کړي، قرآن باندې عمل وکړي، د قرآن زندگی خپله کړي. نن سبا وګورئ حالات څنګه ګډوډ دي، کله یو خوا سیلاب، کله بل خوا سیلاب، کله یو خوا عذاب. دا عذابونه دي په مونږ باندې، دا په مسلمان باندې عذابونه دي. ولی؟ د خپل دین پرېښوسه، قرآن پرېښوسه، قرآن تعلیمات پرېښوسل او د مقصد دنیا وګرځوله. بس د دنیا مثال الله رب العزت وی چې دا د غنمو دانه دی، فصل ته د هر قسمه دانه ورویشته او هغه روټو کېدلو، څومره وخت پې ولګېد او ترېشل شو، کیسې ختمه. دغسې دی. نو لږ سوچ وکړئ که نه، ګوره جوارو دانه چې ته ورولي او غټ شي کټ شي ختم شي، د هغې څه مثال دی، څومره زر ختم شي. دقه رنګې د انسان دا زندگی ده، دا په ختمېدونکې ده. مطلب دی کې د خبرې طرف ته اشاره چې دنیا زندگی دومره داسې د سترګو ربط دی، د دوکه د دوکه او مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا زندگی نه ده مګر د دوکې سامان دی، دا دوکه ده. او آخرت نه دی، هغه ابدي همیشه د کامیابۍ ځای دی. ټول عمر به د زندگی وي، هلته کې مرګ نشته دی او هلته کې به همیشه اوسېږي، خوشحاله به اوسېږي. خوشحالي په جنت کې ده، په دنیا کې یو سړی هم خوشحاله نه دی. په دنیا کې خوشحالي نشته دی، خوشحالي به په آخرت کې ملاویږي. زموږ مقصد دا دی، تاسو ته آخري خبره دا ده چې دا چینل هم سبسکرایب کړئ او که نور د واتساپ آی ډي وي دا فالو کړئ، دغه رنګې نور څومره ایډیانې وي دا فالو کړئ، چینل سبسکرایب کړئ چې دا خلکو ته لاړ شي. تاسو ته زموږ وقتاً فوقتاً هر درس در رسیږي او دا شیر هم کوي چې خلکو ته فایده ورسي او خلک د دې نه زده کړو کې. الله به تاسو ته هم نیکي درکوي، ثواب درکوي، موږ ته به هم راکوي. جزاکم الله خیرا.